ډیرو محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو، نن یو د غیبي مدد دپاره محترمو دا وظیفه زه تاسو ته ښیمه او څه فرښتې الله تعالی په ځنګل کې مقرر کړي. نو کم انسان چې دا الفاظ ووایي او په دې طریقې سره دا وظیفه وکړي، نو هغه فرښتې د مدد دپاره فورا د دې کس دپاره راځي. که د دې کس هر قسم مشکل وي او هر قسم بلا افت دته راغلی وي او دی ته خلاصیږي نه، د ده پریشاني ورځ تر ورځه اوږدیږي، د ده غم ورځ په ورځ باندې هغه زیاتیږي او د ده حاجتونه نه پوره کیږي، نو دغه فرښتې الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره دې ته حاضروي او د ده چې کم مقاصد وي، د ده چې کم پریشانۍ وي محترمو، هغه دغه فرښتې ورته حل کوي. دا هم د الله تعالی غټ احسان دی محترمو، چې الله تعالی په د فرښتو په ذریعه باندې زما او ستاسو مدد کوي. او دا وظیفه د ډیرو بزرګانو او د ډیرو غټو اولیاء کرامو رحمهم الله د زندګۍ یو خاص عمل تیر شوی دی او په دې باندې هغوی غټې غټې پریشانۍ او غټې غټې تنګۍ د هغوی په زندګۍ کې ورته به پیش کېدلې، نو محترمو د دې وظیفې په برکت سره د الله جل شانه ذات هغه خپل حاجت دپاره هغه پوره کولو په الله تعالی باندې. لہذا که ستاسو هم داسې پریشانۍ وي، تنګۍ وي او غمونه تکلیفونه وي محترمو، نو د هغې دپاره دا وظیفه انتهایي مجربه ده او د جمعې په شپه باندې تاسو وکئ انشاءالله چې الله جل شانه به مو سره حاجتونه پوره کړي، ځکه زما او ستاسو رب صرف الله دی او هغه صرف حاجتونه پوره کوي. زما او ستاسو مالک صرف الله جل شانه دی، هغه صرف حاجتونه پوره کوي. د دنیا څیزونه حاجتونه نه پوره کولی شي محترمو. د دنیا کو چا سره ډیر مال او دولت وي، لیکن الله تعالی نه غواړي د حاجت نه پوره کیږي. نو ستاسو خپلې مسلې معلومې دي محترمو، چې ستاسو کمې کمې مسلې دي، کمې کمې پریشانیو کې تاسو ډوب یئ، هغه نه حل کیږي. نو د هغې دپاره یا عباد الله اعینوني، دا په تاسو ته په دې سکرین هم ما لیکلي، یا عباد الله اعینوني، دا وظیفه به تاسو کوئ، خو په کومه طریقه؟ نو هغه طریقه را سره واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو محترمو عزتمندو مسلمانانو، الله مو خوشحاله ساته، الله تعالی ستاسو د زړه مرادونه او حاجتونه پوره کړي او الله تعالی دې زما ستاسو ګناهونه معاف کړي محترمو. هر انسان په دې زمانه کې ګناهګار دی، موږ ټول د الله تعالی د دې زمانې فیداوار پیدا کړي یو، لہذا په دې زمانه کې فتنې هم ډیرې زیاتې دي. هر سیټ ته د ګناهونو هغه غوغا د محترم مسلمانانو، او بیا چې یو سیټ ته ګناهونه شي بل سیټ ته وظایف شي محترمو، نو هغه به قابل قبول نه وي. لہذا ما تاسو ته پکار دي چې توبه وباسو. که چېرته خطأ رانه ګناه وشي، هغې د پاسه بیا توبه وباسو، یا قصدا رانه وشي بیا هم توبه وباسو. د الله تعالی در ډېر لوی دی، د الله تعالی رحمت ډېر لوی دی محترمو. او حدیث مبارکو کې راځي چې الله تعالی فرمایي چې زما رحمت زما په غضب باندې غالب دی، نو لہذا الله تعالی نه به د رحم معامله غواړو د کرم. محترمو دا نن چې کومه وظیفه ده د جمعې په شپه باندې یا نورو شپو باندې هم کولی شئ، لہذا دې سره به الله تعالی ستاسو پریشانۍ ختمې کړي، ستاسو حاجات به الله تعالی پوره کړي. دا د ډیرو بزرګانو وظیفه ده محترمو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه زوی فرمایي چې زما والد محترم یو پیره حج ته روانو پیدل، نو د هغه نه لار ورکه شوه. چې کله یې لار ورکه شوه محترمو، دا وظیفه یې شروع کړه، یا عباد الله اعینوني، نو الله جل شانه په فضل سره هغه ته خپله لاره معلومه شوه. دا هم یو غټ مصیبت دی محترمو، چې انسان یو ځای ته روان وي، هغه نه لاره ورکه شي، بیا کله چا نه تپوس کوي کله چا نه. او امام احمد بن جرزي رحمت الله علیه هم د ضرورت په وخت کې دا الفاظ دا ډیر ازموده ښودلي دي، او دا د حدیث مبارکو محترمو هغې نه هم ثابته ده. علامه حشمی په مجموع الزوائد کې د ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا روایت نقل کړی دی چې په ځنګلونو کې د الله تعالی څخه فرښتې ګرځي، نو کم انسان زندګۍ کې چې څه رکاوټ راشي او هغه رکاوټ نه ختمیږي، پریشانی نه ختمیږي، نو هغه له پکار دی چې دا وظیفه شروع کړي، نو هغه ول الله جل شانه مدد دپاره راولېږي محترمو. دغه شان د امام حاکم رحمت الله علیه هم په صحیح
او ابو عوانه رحمت الله علیه او صاحب برزا رحمت الله علیه، یعنی ډېرو قسم روایتونه د دې مختلفو کتابونو کې نقل کړی شوي دي محترمو. نو دا وظیفه تاسو انشاءالله شروع کړئ. دا په کومې طریقې سره وایي محترمو، هغه زه تاسو ته ښیم. لومبی خو د جمعې په شپه باندې انسان له پکار دی چې 2 رکعته صلات تهجد مونځ وکړي او د هغې نه پس دا وظیفه شروع کړي. او که مثال په طور دی وایي چې زما د الله تعالی په هر ټایم کې حاجت پوره کوي او هره ګړۍ کې د الله تعالی ما سره امداد کوي، نو هغه له پکار دی محترمو چې بیا دا وظیفه به د شپې هم کوي، د ورځې به هم کوي، یعنی هر ټایم به یې کوي، چلتے پھرتے ها، په ولاړه، په ناسته، په ملاسته، یعنی په هر حالات کې کولی شئ، خو چې خوله د انسان پاکه وي. یا عباد الله اعینونی، یا عباد الله اعینونی. تاسو به انشاءالله په دې خپلو سترګو باندې وګورئ چې د الله تعالی مدد تاسو سره شامل حال کیږي. او که نه محترمو، الله تعالی د انسان مصلحت ته ګوري، د انسان ضرورت ته ګوري، د هغې موافق الله تعالی د هغه سره فیصلې کوي. د انسان اعمالو ته ګوري چې دا انسان څرنګه اعمالو کې ډوب دی محترمو. نو تاسو خفه کیږئ، ما اکثر ملګري وایي وظیفې تاسو اوږدې ورکوئ، نو موږ د وظیفې سره سره تاسو ته دعوت هم درکوو، تاسو ته دعوت تبلیغ لاره هم ښایو، تاسو ته نیکې لارې هم ښایو، د ګناهونو نه بچ کېدل ته هم ښایو محترمو. یوازې وظیفې نه دی، هغې سره چې کوم ګوره ډاکټر له تاسو لاړ شئ، نو ډاکټر دوایي سره سره تاسو ته فریض وښیي، تاسو ته خپل احکامات جاري کړي، پیسې هم درنه والي، ټایم هم ستاسو خراب شي، او په ګینټو انتظار هم وکئ. موږ په ګینټو تاسو باندې انتظار نه کوو، پیسې درنه نه اخلو محترمو مسلمانانو. په زیره دی چې تاسو په سوشل میډیا او په دې نورو پلیټ فارمو باندې نور څه وګورئ، ګانې بجانې وغیره، نو دا ښه نه ده چې یو دیني ورور تاسو ته دیني خبرې ښیي، اسلامي خبرې ښیي، وظایف ته ښیي محترمو. نو انشاءالله تاسو خفه کیږئ مه په دې خبرو باندې، بلکې دا د ځان دپاره سعادت وګرځوئ چې 10 منټه، 15 منټه یا 8 منټه زموږ دپاره دا به انشاءالله په دې نیت باندې کوو چې دا به الله تعالی زموږ دپاره د خیر ذریعه ګرځوي. محترمو د جمعې په شپه باندې هم وکئ چې بې شماره به یې کوئ ها، یعنې شماره یې ونه، او داسې مطلب په روانه، په ولاړه، په هر ټایم کې دا وظیفه تاسو بغیر تعداده، بغیر انشاءالله د څه تکلیفه هر ټایم لولئ، او د هغې نه پس په زړه زړه کې په داسې دعا غواړئ چې مالک الله دا کمې فرشتې تا مقرر کړي دي، الله ستا کم مخلوق دی نوراني، الله زموږ د مدد دپاره راولېږي، زموږ حاجت پې پوره کړي، الله موږ پریشان حاله یو، ستا بندګان یې الله، ته راسه محبت کې بغیر لالچ الله، بغیر د عوض الله، نو الله زموږ د حاجتونه ته پوره کړي مالک الله. انشاءالله چې الله تعالی به مو مددګار شي، الله مو خوشحاله او باد ساته، الله تعالی ستاسو د زړه ټول مرادونه حاجتونه پوره کړي، بیمارۍ دی الله تعالی ستاسو ختم کړي. انشاءالله موږ به تاسو ته دعاګانې کوو، تاسو ته موږ ته کوئ. جزاک الله خیره.